نقشبندی مجددی آف جنگ شریف رحمهم الله او وفات شوی دی امو دستربندی ها د ده پلوس مبارک شوی وه و زه بدنصیب یې چې د جنوزي نه پوته شو په لکهاوې مریدون په زرهاوې شوګردونه استودونه استوز د سواوې کتابی مصنف انټرنیشنل داعی مبلغ و معهد الفقیر آف جنگ بانی و محتمیم پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمه الله دنیا نه رحلت وکنن وفات شو علمی مذهبي خلقي سوګوارې دي او د دې سره پارین د دغې سلسلې نقشبندیه د دې پیر عبدالرحیم نقشبندي رحمت الله علیه هغه پارین وفات شو خوش پیغمبر فرمایي چې کله آخر وخت روشي د قیامت ته نشانینو یوه نشانه دا هوي ینتزع العلم چې علم والا وروخلي علم و سرنگی ورنختی به نزع العلماء علماء خیر دو اللہ جل شانو د دنیا نا رخلت کی وفات ہوئی کی د دنیا شو بیا جہالت شی د علم ډیوی و مړی شي الالتیمینا اچراغینو بجاو شي بیو تیاری روشي د جهالت دور روشي بیو د قیامت تادا وقت ورنشدکات علامات نشي پیر ذوالفقار نقشبندي په پاکستان کښې دمره د دعوت چار نکړه لکه په بهر د نیوکشۍ چکړه ادب په نومه باندې ادب په لوز باندې الله جل شانه په ثواب کافر مسلمان دا څه وړه خبره نه ده چې یو مسلمونه یو کافر مسلمان کوي دا ډېره عظیمه خټه خبره ده ادب په لوز مبارک باندې الله جل شانه په ثواب زراوه کافر مسلمان کړل چې کله د رمضان میاشت شي عام هم معهد الفقیر خدا سواړي کا یو مطلب یو دیهات تای خو چې د رمضان میاشت شي په ثواب کسان د ده په حلقه احباب نه د ده مریدونه په اعتکاف شي نوستوي اورنه زه خپل د لیاره درګوټ شوی یا بدنصیب ځکه یې چې جنوزي نه پوته یا مو چې د ده کې انوارات لیدلی وي مو په کمره کښې ورسره شپه وه او مو دستربندي د ده پلوس مبارک شوې وه اول یې که ماته نرته معلومېده چروت مې نه پخربوه چې بیا څه شی دی خو یو ملو دی خو چې کله وخت درنه تېر وه دنیا ته کله یوه هیره ښکاره شوه مو ته احساس وشي چې اوهو دا خو یو قیمتي قدر دی که امیج نور مشرون دی نو ننا امیجا علمی مذهبی خلقی سوګوارې دي مناسب مې دا شمېر کړله چې تو سره د نوس د حدیث شوګردون او هغه خلک چې د امیج اوز ورته راسي خصوصا د امیج د مربي او د مرشد او د استوز او د یو عالم او د یو عظیم شخصیت په حق کښې یورا الحمد درې ورا کول هواله وایي او دا پارین کیم د میجا مذهبي پېشوا وفات نور څومره خلک دی د په حق کښې میج یورا الحمد درې ورا کول هواله او د دې د مغفرت او په دې پسې سره سوال الحمدلله